ورابطه د مخکې سره دا دی، مخکې صورت کې ذکر د معجزاتو د پاره د ثابتولو د توحید، په دې کې جواب دی د شبهاتو چې هغه راځي په توحید باندې. اول صورت کې اثبات د توحید، په دې کې جواب د شبهاتو دی چې راځي په توحید باندې. اول صورت کې اسراء کی تیزی وا په دعوت باندې، په دې کې نامونه د دعوت ذکر کړي. مخکې صورت کې ذکر د حمد، په دې کې ذکر د صفاتو دی د الله. دعوت صورت دا نفی د علم غیب کیا د نیکانو بندگانو نه، چې عالم الغیب صرف یو الله دی. انبیاء علیہ السلام یا اولیاء دا په غیب باندې نه دی پوهه. نفی د علم غیب د سابقاتو نه کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم کوي، او دارنګه د موسی او د خضر علیہ السلام نم کوي، او د ذوالقرنین نم کوي. خلاصه د صورت داوا اول اتم نمبرات پوری تمهید دی، دی کې حکمت دی د نزول د قرآن. زورنا ورکیا چاله را چای دا خبره کوي چې الله نازولې نیولې. بیا صورت تقسیم دی څلورو حصو ته. اوله حصہ دا د یو کم 50 نمبرات پوری ده، په دې کې د اول شبهه جواب دی چې صحابه کرام 309 کاله غار کې پراته وو، نو چا به داوی چې دې علم غیب دی؟ نه، د دې نه پکیا د علم غیب. د دې زینا دریم باب دی د سورته سبا پورې دریم حصہ ده د قرآن. قرآن کریم منګه څلوري سه کړو چې څلوري سه قرآن دی. په دې باب کې 14 سورتونه دي، او د دې ټولو سورتونو خلاصه دا ده چې البرکتو من الله، برکت د الله تر طرفه دی، او مبارک صرف یو الله دی. الحمدلله الذي ټول صفاتنا د کمال خاص الله لردی، الذي اغذات دی انزل علی عبدی چرا لګلې دی په بنده باندې الکتاب قرآن. عبدالله بن عباس وی د عبد نه مراد دلته پیغمبر دی، او د کتاب نه مراد قرآن دی. ولم یجعل له، او نه دی ګرځولې دی لرا عوجا کوګواله. دی الفاظ په معنو کې کوګواله نشتا، تګلی چا دی کې نشته دی، شبهات پکې نشتا، شکونه پکې نشتا. قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما دا مضبوط دی په دلایل سره، قیما مضبوط دی په دلایل سره. دا مفعول دی د فعل مزود لپاره. اجعله قیما، یا حال دی کتاب نه، دا کتاب را لګلې دی په بنده باندې په داسې حال کې قیما چې مضبوط دی په دلایل سره. دویم قول دا دی چې قیما په معنا د معتدلا سره راځي. جامع البیان وی قیما دا معتدلا کتاب دی، افراط د تفریط نه دا خالی دی، دی کې نه زیته شته او نه پکې کمې شته. لکه یهودیت کې زیته او نصرانیت کې کمې، نو دی کې دا نشته، افراط او تفریط نه خالی دی. یا بعضو یا قیمنا په معنا د نیغ باندې راځي. قیمنا نیغ کتاب دی، سیده سیده لاره ده، صراط مستقیم ده. لینذر د دې دپاره لینذر چې ویریا باسن شدیده د هغه عذاب سخت نه. د څه نه ویریا؟ د سخت عذاب نه ویری، د سخت عذاب نه دی ویریا. بس تیزی کرو دې سره
ما ته یې راویسته رانږدې کړه نو لږې هلته یې لږ تیز کړه لینذر باسا شدیدا چې ویریا یخوف الکتاب دا کتاب ویریا دا خلق باسا شدیدا دا غذاب سخنه ملدن هو چې د طرفه د الله نه دی ویبشر المؤمنین او زیری ورکیا مؤمنانو لره دا مؤمنان څوک دي الذین لا دا هغه خلق دی یعملون الصالحات چې دی کوي عمله نیکه ان لهم اجرا حسنا چې دی ولره ثواب دی د اعمالو ښایسته ماکثین فیه ابدا دی با ژوند تیریا ایساریږي با په دی کې همیشه وینذر الذین ویریا هغه کسانو لره قالو چې ویل به اتخذ الله ولدا نیولی دی الله تعالی نازولی مراد ترې یهود او نصارا دي او د مکې مشرکان ما لهم لای نشته دیو لره بیه په دې خبره باندې من علم څه دلیل او پوه ولا لآبائهم او نه د دیو د پلرونو سره څه دلیل او پوه شته کابرت الله ډېره د غصې خبره ده کابرت ډېره لویه خبره ده کابرت کلمتن ډېره لویه خبره ده تخرجو چې راوځي من افواههم الله دخلو د دوی نه یقولون الا کذبا نه وایي دا خلک الا کذبا مگر دروغه فلعلک باخع نفسک علی آثارهم دا تسلی ورکیا پیغمبر لره فلعلک باخع الله ویا تا هلاکون کې نفسکا د ځان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت ورکولو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دعوت باندې یاد څه خلکو لبیک ونوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تنگ شلو او حرس یې په دې باندې کولو چې یاره دا خلک ایمان ټول راوړي او خاص کرا بیا په دعوتیه علاقه مکه مکرمه چې د الله پیغمبره 14 کاله دا دعوت ورکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دې خبره باندې ډېر تاکید کاو چې دا خلک ولې زما خبره نه اوري نو الله دغه د خفګان د لرې کولو دپاره آیات راولېږو فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ای پیغمبره شایده چې تا وجونکی د ځان تا هلاکونکی د ځان علی آثارهم په دوی پورې ته ځان وجنې ولې ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا ځکه د ایمان نه راوړیا بهذا الحدیث په دې خبره باندې اسفا د وجې د غم نه ته ځان وجنې چې قرآن دا خلک نه مني انا جعلنا مال الارض زینا یقینا الله منګه پیدا کړي دي ما هغه څه لره علی الارض چې په ځمکه دي زینا دا ښایست دی د ځمکې زینت لها دا ښایست دی لها د دې ځمکې دپاره دا څه شی دي چې الله ښایست پیدا کړی د ځمکې سعید ابن جبیر وی علامه ابن جوزی رحم الله زاد المسیر کې وی الرجال سړیا دا د ځمکې ښایست دی امام مجاهد ویا امام قرطبی را نقل کړي دي العلماء علما دا د ځمکې ښایست دی بل قول د امام مجاهد دی انه ما علیها من شیء هر څه چې په ځمکه باندې دی دا ټول د ځمکې ډول او ښایست امام مقاتل ویا مراد تینا نباتات او شجر دا قول امام نجوزی ذکر کړی دی منګه ګرځولې الله ویا هغه څه لره چې په ځمکه دي زینت الله دا ډول او ښایست د ځمکې لنبلوهم د دې دپاره چې منګه امتحان والو د دې خلکو ایهم احسن عملا چې کم یوه ښایسته عمل کوونکي دي
فضیل ابن عیاض وی العمل الحسن ما يكون بطریقة النبی عمل حسنات ویا چې د رسول الله طریقه پکې ولوجه الله د الله د رضا دپاره وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا یقینا الله خامخا منګه ګرځونکي ما د هغه څه علیها چې په دې ځمکه دي سعیدا میدان جرزا همواره دا بلای صفا میدان وګرځي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم دې ځای وسه د اصحاب کهف واقعه ذکر کوي او دا د سوال جواب دی سوال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اصحاب کهف دا څوک او کم خلق تیر شوی دی الله دا غیا مستقر واقعه ذکر کړله جواب یې وکړ د یهودیانو او دویمه د شبهې جواب دی شبهه دا ده چې اصحاب کهف 309 کاله په غار کې پراته نو دې سره علم غیب و نه الله ویا دې سره علم غیب نه دی آج کې را پاتېږي و یاره یا به مرسته تېره کړي او یا به نیمه ورځ تېره کړي من خو په عمر باندې نه و خبر نیو نو 309 کاله وخت یې تېر کړی دی او بیا هم خبر نه دی دا په کومه زمانه کې تیر شوي نو دا د دقیانوس باچا زمانه وه دقیانوس یو باچا او دا خلق چې و دا کم اصحاب کهف دا رومیانو او د دقیانوس باچا د ظلم او د ستم نه دی څښتېدلي آی به ظلمونه کول او دی دعوت ته نه پرېښودله نو دا د ظلم د وجې نه هجرت وکړو او دا سنت د انبیاو دی او د صلحاو طریقه ده چې کله یو علاقه کې دین خدمت نه کیږي او تا ته په هغه باندې خلک ضرر رسوي او تا نقصان بیاموزي بس دا کلی پرېږده و علاقه بلې له لاړ شه هلته د الله د دین خدمت کوه اما حسبت لای ته ګمان کې ان اصحاب الکهف چې یقینا غار والا والرقیم یو تختی والا رقیم په دې کې د علماو ډېر اقوال دي چې رقیمه دا کم خلق دی بعض وایي د رقیم نه مراد دا اصحاب الغار دی چې بخاری کې روایت دی 3 کسه چې لاره باندې روانو او هغه یې غار کې پناه یسیله کړې وه او هغه یې باندې هغه ګټ رابند شوی او بیا ویل چې لکه څه ښه عملم کړی ویل هغه الله ته پیش کوي نو باقي یو مور او پلان لبا د اولاد نه مخکې شوده ورکول او دویمه مزدور روپۍ ورسره وې هغې جنګولې وې هغې نه ډېرې ګډې بزې جوړې شوې او درېمه د تره د لور نه مطالبه کړې وه او بیا هغې ویلي چې د الله نه ویرېږه د ګناه پرېښې وه نو وایي د رقیم نه مراد هغه خلک دی دویم قول دا دی چې د رقیم نه مراد هغه تختی ده چې کومه تختی باندې د اصحاب کهف نومونه لیکلی شوي هغه ته رقیم وایي دریم قول دا دی چې رقیم د هغه غار نوم دی کم غار کې چې اصحاب کهف ایثار شوي هغه غار ته پاکې چې هغه غار هغه غار ته رقیم ویلی کېږي بل قول دا دی چې رقیم دا د سپي نوم دی کم سپی دی دی سره ملګری شوی نو هغه سپي ته یې څه وه رقیم وه پنځم قول دا دی چې رقیم د دې بلد نوم دی د ښار کم ښار نه چې دی وتي نو دا ښار ته څه ویه رقیم ویه اسماعي ویه وی 3 الفاظ ماله قرآن کې نه راتله زه ګرځېدم کالو سر ما چې د دې 3 الفاظو معنی یاده کمه یو لفظ د رقیم و یو لفظ د تبارک او یو لفظ د متاع نور ویا په ټول قرآن باندې پوهېدلم
خو د رقیم معنی نه راتله، د تبارک معنی نه راتله او د متاع معنی نه راتله. بانډه کې وی روان ومه او یو ماشومه مې ولیدله، وی هغې مور ته غږ کړلې، چغې کړه چې یا امه جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الی الجبل. نو وی دا ماشومې نه مې د دې دریو ټکو معنی یاده کړه چې هغې غږ یا امه ای مورې جاء الرقیم سپی رالیه. نو رقیم ما وی چې سپي ته وی. واخذ المتاع او شوړې وڅښتوله. نو متاع دا د لوښو شوړې ته ویه. وتبارک الی الجبل او تبارک غر ته وختلو. نو تبارک دا په معنی د ختلو سره راځي اوچت. نو معلومه دا شوله چې رقیم دا د سپي نوم دی. نورم اقوال پکې شته دي مفسرینو راوړي. نو لا ویا یقینا غار والا لا ویا والرقیم او تختی والا کانو ولای دیا من آیاتنا زمنګ د نخو د توحیدنا عجبا ناشنا. اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك. کلا چې پناهی حاصله کړله یو څو ځوانانو الى الكهف غار ته. فتیه دا ځوان ته ویو تا ته ما مخکې ویلي چې اکثر انبیا علیه الصلاة والسلام سره چې کله ملګرتیا کړې ده نو دا ځوانانو کړې ده. ځکه د بوډاګانو خو په ګناه کې ریټایر شوي او هغه یا په خپل زوړه دین باندې کلک ولاړي. نو هغه یا د پلار او د نیکه د دین نه اړول ګرانه ده. د دې د وجې نه اوس زمانه کې یهود او غیر خلک اکثره په ځوانانو باندې کوشش کوي چې ځوانان او هلکان یا دارنګې کم عمره خلک هغه یا دا په څه کې په بدله لاره باندې راواړی، په هغې باندې محنت وکړي. اذا والفتیة کله چې پناهی حاصله کړله ځوانانو الی الکهف غار ته. وقالو وی ویلا ربنا ای زمنګ ربا آتنا منګ لرا کامل لدنک د طرف خپل نه رحمه رحمتک. دا ولی لاړ غار ته. اصل مسله دا وه دیقیانوس باچا بوت پرستو. نو دی با د بوتانو میلې لتله. دا یو څو کسانو د وزراو زامنو چې کله دی یو ورځ لاړ، یو کسه لاړې او د میلې نه بهر شو. زړه کې ورته الله دا واچله چې یاره دا خو بوتان دي او موږ یې په ګوتو جوړو او هره ورځ یې میله کې خرڅو، کله یو بدلو کله بل. دا خو څه نشي کولی، دا زمونږ څنګه معبودات دي. دا لاړې په دې فکر باندې د میلې نه جدا شو. د دې سره د بله په زړه کې الله واچله، د درېیمه په زړه کې م الله واچله. داسې جماعت ترې نه جوړ شي، یا 3 یا 5 یا 7. نو دی چې جدا شلو نو دی یا د یو بل ته وی هلکه وی ته څه له را جدا شوی، دی بل ته وی ته څه له را جدا شوی. نو یو بل ته د زړه راز ووه. دی ویل یاره زه خو دې فکر باندې را جدا یمه چې دا بوتان منګه په ګوتو جوړو، بیا د هغې عبادت په خپله کو او بیا هغه خرڅو. دا څنګه معبودان دي، کله یو لزه کله بل لزه. عقل یې په کار کړی و. صحابي و که نه مشهور، ما سره بوت و، هغه بوت به ما د ځان سره سفر کې وړ. نو یو ورځ ما اودس ماتول او دا مې د خپلې اوښې خوا ته کېنه، وایي چې زه رانه ما ګیدړ په هغه باندې میتیازې کړې وې د بره. نو ما ویله چې یاره داسې اله چې هغه د ګیدړه د میتیازو نه ځان نشي بچولی، نو دا به زما حاجتونه څه پوره کړي. نو دا کله کله الله انسان کافره په دماغ کې الله کله عقل پیدا کی استعمالی کیا. نو د یا علاقه کې خلک خبر شو، نو چا پې نه راپورټ وکړه. راپورټ یې وکړه، دا راوستله، دا باچا راوستل، مخې ته یې ودروله. وی رب هم څوک دی؟ دی ویل ربنا رب السماوات والارض، رب زمونږ هغه دی چې اسمانونو او ځمکو کې دی
او د اسمانونو او د ځمکې رب دی او د الله نه ما سوا وی ګوره نور څوک نه رابلو قرآن بله وی زیته به بیا وایو او دا قوم چې کم دی وی دا ټول ګمراه دی چې دا خبرې ترې وکړلې نو دی ته مهلت ورکړی شو د باچا د طرفه چې دی د یو هفته ټیم کې برابر به شي بېرته به خپل دین ته رجوع وکړي او زوړه بتپرستي به اختیار کړي خو اختیار یې نه کړله نو دی به جیلونو ته واچو سزاګانې به وله ورکړو بس دی وطن پرېښودلو او لاړ چې لاړله غار کې 309 کاله الله وساتل هغه واقعه او ذکر کوي فقالوا ویلا د یا ربنا ای زمنګ ربا آتنا منګ لرا کامل لدنکا د خپل طرفه رحمتن رحمت دلته رحمت نه مراد څه دی یا الله زمنګ استقامت نصیب کا یا الله په دې دعوت کې اسانتیا راته پیدا کا یا الله دا کار زمنګ رحمت وګرځوا وهي لنا او یا الله آسان کا منګتا من امرنا دا کار زمنګ رشدا کامیابی لرا الله دا کار د کامیابی ذریعہ وګرځوا فضربنا على آذانهم علای منګه وټفولا په غوږونو باندې زجاج ویا انمناهم منګه ودکړله چې دی غار لکله لاړ نو داسې الله په خوب راوس لکه ماشومه چې غوږه دا څوک ټپیه او د کې خوب ولا ورځي فضربنا علای منګه ودکړله یا وم ټپوله علی آذانهم په غوږونو باندې فی الکهف فغار کې سنینا څه کلونه عدده د شماره ثم بعثناهم الله بیا منګه راپورته کړله دیو لره لنعلم الله چې منګه ښکاره کو ای الحزبین چې کما د دوو ډلو نه احصا لما لبثوا امدا خاش مارون کې دا لما هغه زمانی لره لبثو چې دی تیره کړې ده امدا د مودینا د دینه مراد کمې دوه ډلې دي یو ډله د باچا د ښاروالا او دویمه سابقه په یا دا دوه ډلې د مسلمانانو یادی یعنی چې مسلمانانو کې یوه ډله د سابقه په او بله ډله مسلمانانو چې کومه یو ته دا شمار خیاط دی او بعضې ویا چې نه د ښار کې د دیو په باره کې دوه فرقې جوړې شوې وي یو فرقې ویل دا مړه دي او بلې فرقې ویل نه دا ژوندي دي په دې کې اختلاف و ثم بعثناهم ملای بیا منګه راپورته کړل دیو لره لنعلم لای د دې دپاره چې منګه ښکاره کړو ای الحزبین چې کما د دوه ډلو نه احصا کشمارون کې دا لما هغه زمانې لره لبثو چې دیو تیره کړې ده امدا موده نحن نقص علیک نبأهم بالحق منګه بیانو الله تعالی ویا علیکا پتا باندې نبأهم خبر د دیو بالحق په رښتیا سره ګوره کلم چې ته واقعه اورې کنه قرآن کریم کې زړه د قومونو سورت یوسف کې دا تلیو آلتیم ګوره ویلا دا خبره کوله بالحق نحن نقص علیک قصص الحق لای ګوره رښتینی واقعه د باندې بیانو او دلته ویا رښتینی واقعه مفسرین دلته ویا چې کلم تاریخ ذکر کې نه د منګړتو خبرونه بزان ساتي اسرائیلیات به پکې نه وي واقعه له با ډول او سینګار نه ورکه بس قرآن چې سویلی اق ذکر کا او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څراغلی دی اق ذکر کا نحن نقص علی منګه بیان علیکا پتا باندې نبهم خبر د دیو بالحق یا پرشتیا سره انهم فتیتون یقینا دا یو څو ځوانانو علامه ابن کثیر ویا شباب و شباب شیوخ وینو او بیا ویا وی حق چې قبول کړی دی او لاره د اسلام اختیار کړی ده او ترقی اسلام کړی ده نو دا په معاونت د ځوانانو باندې کړی ده چې ځوانانو کله غاړه ورکړي دین له
فتیتون لا یو څو ځوانانو آمنو ایمان راوړیو بربهم پر خپل باندې وزدناهم هدا او لای منګه زیات کو دی ولرا هدا هدایت مراد تینا استقامت دی وربطنا علی قلوبهم داخلی درجه د هدایت تا تما ذکر کړیو د هدایت څلور مراتب اول مرتبه انابت دویمه مرتبه هدایت دریمه مرتبه استقامت څلورمه مرتبه ربط داخلی درجه ده وربطنا لا ویا منګه ټاپه لګولې وه د هدایت علا قلوبهم د دوی په زړونو باندې استقامت هم الله یې ورکړی دی ولره اذ قام ولای کله چې ودرېدل دوی د چا خواته د ظالم خواته ظالم باچا راوغوښتله فقالو دوی ویله ربنا رب السماوات والارض دیونه تپوس شوې رب هم څوک دی نو دی جواب کیا ربنا رب زمنګه رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی دا زمنګه رب دی خاوې چې د دې رب نه ما سیوا بل څوک راو بلیانو څه ګناه به وشي څو ویلاو کنه لن ندعو من دونه الها منګه نه رابلو ما سوا د الله نه الهنا بل خودی لقد قلنا کو منګه اوویله دا خبره اذن په دغه وخت کې کو منګه اوویله او راوم بللو نو منګ به یو اذن په دغه وخت کې شتتا د زیتې خبره منګ به د زیتې خبره بیا کړي خو د الله نه ما سوام بل معبود را وبلو نو لقد قلنا منګ به وایو اذن په دغه وخت کې شتتا د ظلم خبره یا شتتا په معنی د دروغو کذب دروغ به منګ وایو ها اولای قومنا نو د دین سوالو شو وی دا قوم چې کم دی دا ساسو کله علاقه وی دا ټوله په غلطه دي څو ویل او ها اولای قومنا دا زمنګ قوم دی اتخذو من دونی الها دین ولیدی ما سوا د الله نه نور معبودانو لرا لولا یاتون علیهم بسلطان ولن راوړیا دیا په دې باندې بی سلطان انس دلیل بین خارا یو دلیل دی راوړي کنه فمن ازلم څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې دروغ واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله کله چې تاسو جدا شیا د دیونه وما دا سنا یعبدون چې دویا بندگی کیا من دون الله ما سوا د الله نه الا الله سوا د الله نه دای په خپل منځ کې ویلا یو بل تلګی دی چې د دې خلکو د دې کلینه جدا کیږو کله چې جدا شیا تاسو د دیونه وما دا غسنا یعبدون الا الله چې دای بندگی کیا ما سوا د الله نه فاو الى الكاف نویل پنایی اصیله کیا الى الكاف غارتا الى الكاف غارتا سورنگتا ینشر لکم ربکم من رحمتی پراقی برا ولی اللہ پتا سبانی ربکم رب ساسو من رحمته در رحمت ملنا ویحیئ لکم موسان بکی تاسو لرا من امرکم دکار ستاسونا مرفقا پیدا گورا چکل اجرت وکیاو د دې خلقونا جدا شیک نو الله برتا کار مسان کی او پیدا بم نخور شیا وتر الشمس اذا تلات تزاور عن كافهم وتر الشمس تبین مخاطبه نمر لرا اذا تلات کلا چې دا راخیجی تزاور عن كافهم نو دا اوړیا د دیو د غارنا ذات الیمینی په خي طرف باندې وخیا طرف باندې واوړي دروازه د غار چې د کنه دا مفتوحه ووي دا په جانب د شمال وا نو چې کله با نمر را خطلو نو دا بخي طرف باندې راتلو او کله به چې ډوبېدل نو په چپ طرف باندې به ډوبېدلو خودان نبا تفسیر کبیر کې
امام رازی رحم الله ما کان یصل الى داخل الكاف وی غار مین تبادا د غار مین تبادا نمر ننوتلو اذا تلات کلا چراخیجی تزاورو نو اوڑیان کافیم د غار د دیونا ذات الیمینی پخی طرف باندی و اذا غربت او کلا چی ڈوبیگیا تقرضهم نو پریدی دیو لرا تفسیر مدارک ویا تقرضو تترکهم پریدیا دیو لرا ذات شمالی په چپ طرف باندی وهم فی فجوة منه علایدیا په فراق میدان منه د دی غار کی دیا دنا فراق میدان دیا دا پاغ کی پرات دی ذالک من آیات الله دا دیا دا د دی دا حفاظت الله وی ای اسیانت من الشمس ذالک لای دا د دیو دا ساتنا د نمرنا من آیات الله دا د نخو د قدرت د الله ندی او بعض ویا دا کرامت دیو لور کوله 309 کال ساتل ذالک دا کرامت من آیات الله د نخو د الله ندی من یهد الله چاته چې الله هدایت کی فهو المهتد نسملار مندون کې دی وما یضلل او چاله چې گمراه کی فلن تجد له تبا بیان مزله دلرا ولیا سوک دوست مرشد لار خودون کې یا کامیابی ترسون کې وتحسبهم ایقاظا او تبا مخاطبه گمان کې په دیو باندې ایقاظا د ویخو دا سل کې استرګې کولاوی ابن جوزی ویا نو تا بگنده وی چه دا ویخ دیا وهم رقود والله دیود دی ونقلبهم والله منگا اڑو راڑو دیو لرا ذات الیمینی پا طرف خیباندی و ذات شمالی او پا طرف چپ باندی ولی د دې د پاره چې دا ډډې خسانې شي ولی انسان چې به یو طرف باندې ډیر وخت پروت نو خامخا دا بدن یې لګیږي دا خرابیږي عبد الله بن عباس ویا نقلبهم في كل عام مرتين وی په یو کال کې به 2 ځله اړول شپږ میاشتې به په یو اړخ پراتو او شپږ میاشتې به په بل اړخ پراتو ویلی الله تاکل الارض لحومهم د دې لپاره چې چرته ځمکه غوښه ونه خوري امام مجاهد رحم الله ویا وی په کال کې به دا 3 ځله اړول راړول یو په خي طرفه یو په چپ یو ستونی استاقه دا سبا اوختل وهم رقود لای دیودو ونقلبهم منگا اڑو راڑو لاوی دیو لرا ذات الیمینی پا طرف خیق و ذات شمال و پا چپ طرف وکلبهم اولا ویا کت دیو سپید دیو باستون غړاون کې ذراعیه لیچو لرا بالوسید پدر شل باندې سپیو سره علی رضی الله تعالی عنہ می ریانو او باز ویا نو می قتمیرو دا د سپینومو دا سپید دیو سکول دې کړم په سیرینو 2 قول دي باز 3 ذکر کړي یو قول دا دی چې دا د وزراو بچو ښکاری سپی ور سره نو دای بخکار کا او د ښکار سپی ساتل جایز دی بخاری نه ثابت ده حدیث کې راځي قران کریم کې هم دا غیا شرطونه ذکر کړي دي د ښکار چې په څه طریقه باندې به د ښکار کوي او څنګه به ټریننګ کې دا لپاره 15 څلور شرط ذکر کړي کتابونو کې نو ښکار او د ښکار سپی دیم قول دا دی چې نه دا سیاق په لار باندې روانو او دا دیو سره مرګره شوی نو چې کله د صلاح ملګرتیا کې نو په قران کې الله دا تذکرہ وکړه د داعیانو او دارنګ دا سابقہ په ملګرتیا و سپی کړي وا نو قران کریم کې دا تذکرہ رااله او په خشان سره رااله په بد نه دراغلی نو بعد ویا چې لار باندې دیو سره مرګره شو
ذراع چې دی نو دا د مخکنو پښو ته وایي او د سپي د عادتي چې کله دا څملیا په ورکي نو دا د مخکني لاسونه وغوړئ او دا شونډکه په دې باندې کیږي او دا د هوښیار سپیه او د ښکاري سپي نښه علامه ده. وکلب ملای سپی د دی باسط ذراعیه غوړونکی ذراعیه دلې چې خپلو بالوسیدې په درشل باندې لو اطلعته مخاطبه که تا وښکاره شولې علیهم په دیو لولیته نو ته به وګرځې منهم د دیونه فراره په تیښته ولمولیته او ته به ډک شوې ویه منهم د دیونه رعبه په ویره باندې. دا ولې زجاج ویا ویښتې اوږده شوي نوکان یې غټ شوي او دارنګې سترګې کولاو ویه. ګوره کله چې انسان ودی او سترګې کولاوي سړی ترې نه هېرېږي او بیا چې زمانه شوې نوکان یې غټ شوي ویښتې یې غټ شوي نو خامخا د انساني هیئت نه دا لږ بدل شوی وي نو مخاطب او لیدونکي باندې رو پرې باسي نو ته به لولیته ته به ګرځېدلی ویه منهم د دیونه فراره په تیښته باندې ولمولیته او ډک کړی شوی به وي منهم د دیونه رعبه په ویره. وکذلک لای دا قرنګې بعثنا موږ راپورته کړل دیو لره لیتساءلوا بینهم د دې دپاره چې پوښتنه وکړي د یو بل نه بینهم په خپل مابین کې. قال قائلون ویلا یو ویونکي منهم د دیونه کم لبستم څومره وخت هم تېر کړی دی. دا یمیرو یملی خانومیو او روات کې راځي بلوي دا نوم اکبرو او د دیو مشرو او مکه سلامینا نومیو. دا امام قرطبی رحمه الله ذکر کړی دی او علامه ابن جوزیه نور نمونه هم ذکر کړی دی. بهر کې په قال قائل منهم ویلا یو ویونکي د دیونه کم لبثتم څومره وخت هم شوی دی. قال دی ویلا لبثنا یوما او بعد یوم. د دې مقصد د پاره واقعه راوړله چې دا نفي د علم غیب وکړله د اولیاونه دا د الله ولیانو خو ګوره علم غیب سره نشته. قالو وی ویلا لبثنا یوما یا به تیر شوي زمونږه یا منګه وخت تیر کړی دی یو ورځه یا نیمه ورځه. قالو دی ویلا ربکم رب ستاسو اعلمو ښه پوهه دی بما په هغه موده باندې لبثتم چې تاسو تیره کړې ده. فبعثوا ولیږئ وی دا باسونه پرېږده ویه فبعثوا ولیږئ احدکم یو کس ستاسو نه بورقکم په پیسو باندې پیسې وله ورکیه چې لاړ شي او دا څه شی راوړي ولې د یا وخت شوی دی نو هسې نه چې دا خلک څه ویه دا وږي شوي دي دا خلک او د خوب سره سړي ته ولږه لګي او بیا په غار کې پروت او په غار کې پروت او 309 کاله دیم شوي دا خو الله ساتلیو. ولېږئ یو ستاسو نه بورقکم په پیسو هذه چې دا دي الی المدینة ښار ته مراد ترنه وایي رومو هغه ته یې ولېږئ بعضې وایي مراد ترنه ترسوسو. فلینظر ایها اسکا ودی ګوریا ایها اسکا چې کم یوه ښه پاکیزه دی طعامن په خوراک کې پاکیزه. ابن جبیر وایه او دا قول د عبدالله بن عباس هم دی او عطا ابن ابي رباح هم دی. مراد د اسکا طعامن نه لا یکون نظرا لغیر الله. بیان القرآن کې اشرف علي تانوي رحم الله وایه علامه ابن کثیر رحم الله وایي چې وګورئ چرته د بابا په نوم باندې نه یلال کړی نظرانې وي کنه نو چرته دربار للانل شي لکه نن سبا زمانه کې بعضې خلک مزدوري کوزه کوي کنه راځئ په بریمام کې به وایه چاول وو نو هلته لاړ شي هلکه دا خو د هغه په نوم دي مرداره ده یا یې راځئ مړه دا تا گنج بخش له به لاړ شو نو مزدوري کې او خورئ حرامه مرداره. نصابې کا پویه چې وګورئ
چې نظر لغیر الله شرطه نه یا د بابا په نوم باندې مناخته نه یا. او سعید ابن جبیر وی وګوره یا اهل طعام چې څوک حلال خوراک والا دی حلالي سړی وګوره. قتاده وی اجوده کره مال وګورئ کره. ابن صاحب وی اطیب. او یمان ابن ریاب وی ارخص وګورئ ارزان چې څوک کنه اسکا ارزان طعاما خوراک والا ګران پوشي نه ویل غوښه رانه وړئ چې ارزان سړی وګورئ. فلیاتکم برزق منه پس را دې وړیا تاسو لره روزي منه د هغه ولیتلطف او نرمی دې کیا ولا یشرن بکم احدا او خبره نه کی په تاسو باندې احدا هیڅوک. دا یې وله ګوره درې ادب وښودله. یو چې ګوره کله په خوراک پسې او په رزق پسې څوک لیږي هلکه وی پاکیزه خوراک راوړه ګوره او ارزان خوراک وګوره. دا وله تعلیم ورکوي. او دویم یې ورته وویله نرمي به کوئ ګوره لانجې ونه کوي. دوکانداران اکثر لانجه ماري. نو ویل لانجه چا څه ونه کوي ته خو داعي سړی لکه د تبلیغیانو امیر هم چې څوک لیږي که نه هلکه وایي ګوره بازار کې صحیح سړی وګورئ سینې بریلي نه یې رانه وړئ شیه نه یې وایي رانه وړئ دارنګې او نرمي مو یې کوئ ګوره لانجې ونه کړي ځکه داعي سره دا مناسبه نه ده نو نرمي به کړي. نو یو ادب یې وله دویم ورکو د نرمه او دریم یې ورته دا خبره وکړله چې دی خو د دشمن نه پټ راز ویل چرته اوټ نه کړي ولا یشرن بکم احدا او خبره نه کیه په تاسو باندې احدا هیڅوک. انهم ان یظهروا یقینا دا خلک کو خبر شلو علیکم په تاسو باندې یرجموکم په ګټو بم ولي. عبدالله بن عباس یا یرجموکم یقتلوکم مړه بم کیا. حسن بصری ویا یرجموکم بی ایدیم و سکون باندې بم ویا. ابن جریج ویا بی السنتیم شاتما رد بد بد پس ویا کنزل بد تکی. او یعیدوکم یا با واپس کیا تاسو لرا فی ملتی ما پخپل زور دین کیا اخ دین به ته اختیار کوي بیا. ولن تفلحوا اذن ابدا او هیڅ کله به کامیاب نشئ په دغه وخت کې همیشه دپاره. وکذلک الله دقرنګې څنګه چې الله یې منګه ساتلي و دی نو دقرنګې الله وایي اثرنا علیهم منګه خبر کړله په دیو باندې خلک پې نه خبر شو اطلاع وکړله. دا په څه باندې وشوله اطلاع په دې باندې وشوله چې دا یو یې کله ولیږو نو د غټ غټ ویښتانو او نوکان یې غټ شوي بریتان یې غټ شوي ګیرې یې غټې شوې وې نو د عام بشریت نه دی مخالف د عام ماحول نه دی مخالف. نو دی خلکو ونیوله په ښار کې ونیول وی دا هغه خلک دی چې د باچا نه تښتېدلی دی نو په دې پې نه خبر شو. دویم قول دا دی چې نه پیسې ورسره مخکنی وي 309 کاله مخکنی روپۍ ورسره ده او دا روپۍ معدوم شوې وه ورکه وه. نو چې دی دا روپۍ ولیدله وی یاره وی دا خلک خو حقه خلکو سره دا روپۍ دي کم چې باچا نه پټ شوي دي. دریم قول دا دی چې دا د خوراک والا کتلې تپوسونه یې کول ځکه ورته ویلي و که نه او به ګوره چې پاکیزه خوراک ګوره راوړې. نو دا کسان کتل یو تخله به لاړې بله به لاړې بله به لاړې په دې پې خلک شکمن شو چې دا سړی جوړ د دې علاقې نه دی او سړی د بدل علاقې راغلی دی. نو خلک پسې راووتل نو دا بېرته تش را روان شو څه خو یې وانهغسته نو چې دا خپل زیله را روان او خلک پسې شاته پسې و نو چې غار له کله رالی نو هغه ملګري هم وفات شوي او دام بیا وفات شو په هغه قضي کې خوراک مراک یې ونه کړو.
نلای وکذالک هم دقرنگی اثرنا علیهم منگا خبر کړله فدوی باندې خلق لیعلمو د دې دپاره چې دی ته پته ولګي. دې کې دوه قوله دي، لیعلمو چې دې کلیوالا ته پته ولګي ان وعد الله حق چې وعده د الله رښتینې ده، چې کومه وعده الله کړې ده که نه هغه رښتینې ده د قیامت. دویم قول دا دی لیعلمو چې پته ولګي اصحاب کهفو ته ان وعد الله چې وعده د الله تعالی حق رښتینې ده، وان الساعة لا ریب فیها او یقینا قیامت لا ریب فیها نشته دی شک د هغې په راتللو کې. اذ یتنازعون کله چې دیا جګړې کولې د یو بل سره بینهم په خپل منځ کې امرهم په کاره د اصحاب کهفو کې فقالو ویل دیا ابنو علیهم بنیانا جوړ کیا په دې وبانې بنیانا څه آبادي پې نه وکړي. تنازع جګړې کړې وه، بعضې ویه په دې باندې جګړه وه چې دا روحونه راغلي دي، وی دا غنه دي، دا ویل روحونه دنیا ته راغلي. دویم قول دا او بعضې ویله نه ویل دا روح او بدن دواړه دی په دې باس. لکه بعضې خلک وایي که نه وایي د جمعې په شپه باندې وایي د مړو ارواح کور ته راځي، د لیونیز وی دی چې جنت له تلی تعالی بیلانات کلي ته راځي بس تلی یا جنت کې مزې کوي. نو دیم ویلاوی دا روحونه راغلي دي، بعضې ویل نه دا بدنونه دي او حق ارواح دي. او امام مقاتل ویا تنازع په څه کې وه، وی تنازع د دیا په عمر کې وه، چا دومره عمر شوی چاوی دومره شوی دی. سالبی ویا تنازع جګړه د دیو په شمار کې وه، په عدد کې وه، چاوی دومره دی چاوی دومره. کله چې دیا جګړه کوله بینهم په خپل مابین کې امرهم په کار د دیو کې فقالو اویل کافرو د دغه غار نه غیر چاپیره کافر آباد او کله د کفرو ویل اوبنو علیهم جوړ کیا په دیو باندې بنیانا څه آبادي پې نه جوړه کیا تاریخیه. ربهم رب د دیو عالم بهم خپوی دی په دیو باندې. قال الذین اویلا کسانو غلبو علی امرهم چې دیا غالب او په خپل کاره په خپل رای کې په خپل رای کې چې دی غالب او لنتخذن خامخا به منګه جوړ کو علیهم په دیو باندې مسجد جومات به پې جوړ کو ویله. سراج المنیر وی دا مومنانو ویله مومنانو، او بعضې ویه چې نه دا مشرکینو ویله چې جومات به پې نه جوړ کو. روح المانی ویا تفسیر قرطبیه وی بانی چې وکنه د جومات وی دا مشرکینو. او دارنګه بیا دا مسله ده چې آیا په دیره باندې د بره جومات جوړول یا په جومات کې دیره جوړول دا هل یجوز لا یجوز، دا جایزه که ناجایزه. نو ګوره چې کله داسې دیره وي چې هغه بالکل تازه وي او په کې تازه جسمونه پراته وي او په هغه باندې پیړۍ نه وتې زیات عمر پې نه وتې، نو په دې باندې اتفاق د فقها علماو دی چې په داسې دیره باندې جومات جوړول اتفاقی مسله ده د ائمه اربعو او د تمام مفسرینو چې جومات جوړول پې جایز نه دي. او کو چرته میعاد ذوالمیعاد دیره او پاکې د اثرات د قبرونو ختم شوي دي، اثر پې د قبر نشته، نو په باندې بیا د جواز فتوا شته چې زمانې ډېره شوي وي او د قبر اثرات ترې نه ختمي یا یې خلک استعمالی د غیر د پاره. لکه مثال کې طور پر اکی یا ټانټو بلی جوړی یا پکې بوساړی نو څوک تا دیره نه وی نو تا دا دیرې د تعظیم په نظر ګوري، نو بیا د هغې نه بهتره ده چې جومات پې نه جوړ کړي. ښه خبره بیا دا ده.
او کو چرته بعضې ویه په تازه باندې جوړ شي نو دا روانه ده. پاتې شوله دا مسله چې مونځ پکې کېږي او که نه دا د دې څه تعلق نه لري. و یو ځمکه غصب شوې ده، دا مسله واوره، چا ځمکه د چا نه په زور نیولې او پاکې ځان له جومات جوړ کړی، نو آیا مونځ پکې کېږي؟ مونځ پکې کېږي یا خو ګناهګار غاصب دی. د غصب ځان له مسله ده. لکه داسې مسله ده لکه زنانه چې بغیر د محرمه حج او عمرې لځي. یو زنانه حج لځي، محرم ورسره نشته، خاون ورسره نشته، ورور ورسره نشته، پلار ورسره نشته، وراره ورسره خوری ورسنی، نو دا زنانه حج لځي، حج یې کېږي، عمرې هم کېږي، خو په دې سفر دا ګناهګاره ده. نو د هر عبادت ځان له مسله ده. یو عبادت په بل عبادت پسې نه دی تړلی چې دا یو مه کوه ګنې دا نه کېږي. اوس یو سړی دی سود به کوي، نو سود یې ځان له ګناه ده، خو مونځ خو به کوي که نه، لمونځ خو ځان له خپله عمل دی. دقه رنګې د جوماتونو مسایل هم دي. جومات کې چې ظلمیه د هدیره وي نو بیا پکې څه مسله نشته، بیا پکې پیشیه جوړولی. بیا دا مسله چې قبر په جومات کې موجود وي، نو آیا په دې جومات جوړول او دې جومات کې مونځ کول څنګه دي؟ دا فقهاو ذکر کړی. نو بیا هغوی وایه کو چېرته دا قبره دا د منځګزارو د سجدې په ځای راځي، یعنې منځګزار سجده کوي او دا قبر یې مخې له راځي، نو په دې کې مونځ مکروه تحریمي دی، حرام دی. ولې؟ دا تشبه بالاسنام ده او تشبه بالاوثان ده، دا مشابهت دی د بت پرستۍ سره. ځکه مخې ته ستا قبر دی او ته سجده کې، او که چېرته په جومات کې قبر راغلی دی خو شاته دی، د مونځ کوونکو سجده وله نه راځي، یا په اړخ دی ښي طرف ته چپ طرف ته، نو علما وایي چې په دې جومات کې مونځ جائز دی، هېڅ مسله حرج پکې نه. کله کله داسې کېږي چې جومات یا منځ کې سیټ دی چېرته قبر راشي، یا چا ځمکه وقف کړې او هلکه وایي دا ځای پکې ګوره زما د قبر دی، نو کله داسې وي چې خپله ځمکه یې وقف کړې او سیټ ټپ کې یو ګوټ ته ځان له قبر کړی او نور مسجد یې، نو جایز څه حرج پکې دا نشته دی. لنتخذن علیهما، خامخا به موږ جوړو په دې باندې مسجد جومات. سیقولون زر دی چې دی به وایي ثلاثة درې کسان دي، دا خبر دی د مبتدا محذوف. هم ثلاثه دیا درې کسان دي، رابعهم څلورم د دی او کلبهم سپی د دی او دی. ویقولون وایي به خمستون پنځه دي، سادسهم شپږم د دی او کلبهم سپی د دی او دی. رجما بالغیب دیا وشتل کیا بالغیب یا په اټکل باندې، دا اټکلي خبرې دي، دلیل وصلی نشته. ویقولون وایي به سبتون و کسان دي، وثامنهم کلبهم او اتم د دی او سپی دی. قلت وا پیغمبره ربي زما رب اعلم خفو یدی بعدتهم پشمار د دی او باندې ما یعلمهم، نه پوهېږي او نه پېژني د دی او پشمار، نه دی معلومه د دی او شماره الا قلیل مگر لږو کسانو ته. دا لږ کسان دي. عبدالله بن عباس وایي په دې لږو کې زمیمه وایي ما ته معلوم دی، دا وایي اووه کسان دي او اتم سپی دی. ولې؟ ځکه چې د دې نه وروسته الله بل قول نه دی کړی. وثامنهم کلبهم وایه چې سبتون اووه دي، وثامنهم کلبهم اتم سپی دی. قل ربي بس دې کې ختمه کړې ده خبره. مخکې چې هغې ویله کله ویل درې دي او کله ویل څلور دي او کله ویل پنځه، نو کې الله بېرته اقوال به رد کول. نو په دې قلیل کې عبدالله بن عباس یو زیمه
فلا تماری فیهم باس مباسه مکوا د دیو سره د دیو سره باس مکوا په باره د اصحاب کهف کې الا مران ظاهره مگر باس ظاهری کوا نور د دیو سره دلایل په دې باندې نشته یا الا مران ظاهره مگر باس په دلیل سره چې خبره کې په دلیل وسکوا ولا تستبت فیهم منهم احدا او تپوس مکوا فیم د دی په باره کې منهم د دیونا احدا د یو کس نه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا دا د پیغمبر علیه السلام نه چې پوښتنه شوې وه چې اصحاب کهف څوک دي د الله نبی اخبرکم غدا وی زه به دله خبر درکما سبا نو انشاءالله تنه هیره شوه نو بعضې ویه چې 7 ورځې بعضې ویه 13 ورځې او بعضې ویه 40 وحی بنده شوه ولا تقولن او مویا لشین یو کار په باره کې انی فاعل غدا انی فاعل ذلک غدا چې یقین زه کوونکی یم د دغه سبا لره الا یشاء الله مگر چې الله یې وغواړي واذکر ربک او یاد دې که رب اذا نسیت کله چې نه هیر شو انشاءالله د نه هیره شوه که نه نو بیا یې یاده که چې کله ته را یاده شوله وقل وایا سا نږدې ده یهدیني ربي ښودنه به وکړي ما طرف زما لاقربه ډېره نږدې من هذا د دې نه رشدا په کامیابۍ کې ولبثوا فی کهفهم الله د یا وخت تېر کړی و په غار کې 300 سنین 300 کلونه وازدادو 900 او زیات یې کړله په هغې باندې نهاک په اعتبار د حساب شمسي سره د حساب شمسی سره دا 300 کلونه او د قمری سره دا 309 کلونه نو دا شمسی حساب سره دا کلونه کمیږي او په قمری حساب سره دا سیوا کیږي د دې د وجه نه فقها وایي چې زکات سړی ورکوي نو حساب به د اسلامي میاشتو نه کوي ځکه په شمسي میاشتو کې کمې زیاتې راځي هلته پکې د 28 ده که نه او کله پکې د 29 او په اسلامي میاشتو کې د 2930 نه اخوا دې خوا نشته یا به یو کم دېرش یا به 30 نو زکات چې ورکوي سنت طریقه دا ده چې دا په اسلامي میاشتو په حساب سره زکات ډکوه ورکوه قل تو پیغمبره الله عالم الله ښه پوهېږي بما په هغه زمانه لبثو چې دوی تېره کړې ده له د الله لره غیب السماوات رازونه د اسمانونو والارض او د ځمکې دي ابصر به څه خالدونکی دی و اسمع ښه اورېدونکی دی ما له ملای نشته دی ولره من دونه ما سوا د الله نه من ولي څوک دوسته ولا یشرک فی حکمه او نه شریکیا په خپل اختیار کې احدنا اچا لره واتل ما وحی الیک من کتاب ربک ولولا چې وحی کولی شي تا ته پیغمبره د کتاب د رب نه دی لا مبدل لکلماتی نشته بدلونکی لکلماتی فیصلو د الله لره ولن تجد من دونی ملتحدا تبا بیا نموزی ما سوا د الله نه ملتحدا زید پنایی واصبر نفسک ترغیب ورکیا په موالات د موحدینو باندې واصبر لا اکلاک شا نفسک ځان ستا مع الذین دا کسانو سره یا واصبر کلاک کا نفسک ځان خپل مع الذین لا دا کسانو سره یدعون ربهم چې دی رب علی را خپل لره بالغدات ساره والعشي او ماښام یریدون لا اراده لري وجهه د رضا د الله ولا تعد عیناک موږدوه سترګې خپلې عن ولا تعدو ماړوه عیناک سترګې خپلې عنهم د دیونه تريد ته اراده لري زینت الحیات دنیا د ژوند د دنیا ولا تطع من اغفلنا او تابعداري مکوه د هغه چا چې موږ غافل کړی دی قلب او زړه د عن ذکرنا د خپل یاداشت نه مراد ترې نه څه دی د قرآن نه د توحید نه د اسلام نه
وتبع هواه او روان دی په خواهشاتو پورې مراد تینا مشرک دی وکان امرو فرطا او د کارا فرطا د زیته نډک وقلوا آیا الحق من ربک الحق من ربکم حقا ساس رب د طرف دی فمن شاء د چا چې خوښوي فلیؤمن ایمان دی راوړي ومن شاء فلیکفر د چا چې خوښوي کفر دی کوي ګوره دا نه دا غني چې تعالی اختیار درکړي دې ته امر د پاره د تهدید ویا عبد الله بن عباس یا فمن شاء فلیؤمن د چا چې خوښیا ایمان دی راوړي الله په ایمان خوشاليږي او کو د چا خوښیا کفر دی کوي الله په کفر خپه کیږي ان تدنا خنن منغا تیار کړي دی علی ظالمین ظالمانو لرا نارا ور احاط بهم غیر بوکیا پدیو باندې سرادقها خیمه داغي سرادق باج ویا مراد تنا دیوالونه دی باج ویا مراد تنا خیمه دی باج ویا مراد تنا لوګي دی سرادق جدار تنا مراد دی دیوال احاط بهم غیر بوکی پدیو باندې سرادقها دیوالونه داغي وَإِن يَسْتَغِيثُوا او قدیا طلب وکیا فریاد وکیا یغاثون فریاد به قبول شیا بماء فوبو کالمهل پشانت د تیل چټک مهل ستویا داغه د تیلو خیری د تیلو خیری ته وای چې کلا تیلا ټیکام شکنا کوزتنه خیری وزیا اقته ویلې کیږي عبد الله بن عباس ویا کال موهله پشان تا د خیرو د تیلو یشوی اوریتوی با الوجوه مخونو لرا چې د یا مختنیزی کې نو غوخه به تیره دوړیږي بیس شراب ډیر بس کل دیا وساعت مرتفقه او ډیر بد زیده د پیدې غسلو ان الذين اخننا کسان امنو چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات او ملکنه په طریقه د پیغمبر ان لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا لا ایمنګا نزایا کوا ثواب د عمل من د هغه سړي احسن عملا چې د کړي وي ښایسته عمل اولئک لا دخلک لهم دی ولرا جنات وعدن باغون د همیشوالي دي تجری روان بیا من تحتهم الانهار لاندې د بنگلو د دینه ولی یا د ونو د دیونه ولی یحلون ارچولې بشي دیوتا اغوستلې بشي دیوتا فیا په دې جنت کې من اساور بنگړي من ذهب د سرو زرو دا بالته حلال ویا خو چې کله دنیا کې نه اغوستیا نارینا او چې کله دنیا کې اغوستی وي دا به د باندې بندي محرومه بیا بیا بنگړیا زیور دار زنانه او د زنانه څخه سخکاری نو دا څنګه ټولو جنتیانو تاغوندي مفسرین ویا چې کله یو شی عام شي نو بیا پاکه چې د چانه هغه به ښکاری نو دغه په جنت کې باندې ټول انسانانو بنگړي ویا نو د چانه هغه به ښکاری ویلبسون او دی باغوندی ثیابا جامی خضرن شنی من سندسین در خمونرو و استبرق او د پیړو متکئین ډډې بیوالی ویا فیا په دغه باغونو جنت کې علی الارائک په تختو باندې نعم الثواب ډیره ښه بدله ده وحسنت مرتفقه او ډیر ښه ځای دی مرتفقه په اعتبار د اوسېدلو سره یا په اعتبار د پیدې غسلو سره وضرب لهم مثلا لا ویا بیان کیا دیو ته مثال دا مخکې د هغه څه متعلق دی آلته ویلا واصبر نفسک دنیا د لای ګوره چرته دوکه نه کیه ای د قرآن اوریدونکیا دنیا د دوکه نه کیه د دنیا پرست سره چرته دوستانې کې او دین پرست پرېږدی د هغې مثال الله وایي د دنیا وضرب لهم لای بیان که دیو لره مثلا مثال رجلین د دوو سړو
جعلنا لاحدهما لای منګه ورکړیو یو د دې دوانو ته جنتین دو باغونه من اعناب د انګورو وحففناهما لای منګه چاپیره کړیو د دې دوانو باغونو نه بنخل کجورو لره وجعلنا لای منګه پیدا کړیو بینهما د دې دوانو باغونو په منځ کې زرع فصلونو لره کلتا الجنتین الله وی دې دوانه باغونو با تتکلها ورکولی میوې خپلې ولم تظلم منه شیئا او نبی کمولو منه دا غینا شین څه چیز لره دا ویا په مکه کې دوه ورونه د مخزومه قبیله او د بني مخزوم د یو نوم چې ابو سلمہ عبدالله بن عبدالاسد دا مؤمنو او بل روی چې اسود ابن عبدالاسود اسود بن عبدالاسد دا کافرو نو د یو باغو او بعض ویا چې نه دا پرمله مقام کې دوا بني اسرائیل دوانه ورونه د یو نوم یهوذا او د بل نوم قطروس تفسیر مدارک ویا کلتا جنتین لای دوانه باغونه تتأکلها ورکولی به میوی ولم تظلم منه او نبی کمولو دا غینه څه څیزه وفجرنا خلالهما نهرا لای منګه روانې کړې وي په منځ د دې دوانو باغونو کې نهر ولې لره وکان له ثمر لای و د دفاره نور قسم مالونه د دې باغ نه ما سوا د نور مالونه مو فقال لصاحبه وی ویلا مرګري خپلتا وهو يحاوره په داسې حال کې چې خبرې اترې کولې د یو بل سره یا یراجع الکلام و یجاوی ای خبره اترې یو بل ترا اړولې راړولې په دې خبره کې ویلا انا اکثر منک ز زیات مستانه مالنا په مال کې وازو نفرا او زیات مستانه نفرا په افرادو کې سړی مم ډیر دی او مال امرا سړی دی یا وازو نفرا او ز عزتمند ما نفرا په افرادو سره ودخل جنته ننوت باغ خپلتا وهو ظالم لنفسه په داسې حال کې چې دا ظلم کوونکی او په ځان باندې قال وی ویلا ما اظن زما ګمان نه دی ان تبید هذه ابدا چې هلاک بشي دا باغ ابدا همیشه وما اظن ساعته او نه دی ګمان زما په قیامت باندې قائمتن دراتللو او کو چرته راشیا ولا ان رددتو کو زه واپس شما الی ربی رب تعالی جدن خیر منا زبا بیا مو زما خیرنا بهتره منا د دې باغ نه منقلبا په واپسۍ کې زوی د الله خوښې ما ځکه الله مال دا مالونه را کړي دي او هلته به قیامت کې مال راکړي قال له صاحبه ولادته ملګري د ده وهو يحاور په دسیان کې چې خبرې اترې یو بل سره اړولې اکفرت بالذي آیات کفر کې په غزاد باندې خلقک چې تی پیدا کړی من ترابین د خاورنا ابتدایه پیدایش ته اشاره وکړه ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم سواک رجلا بیا برابر کړی رجلا سړی لکنه الله لیکن زخوامه چې الله تعالی ربي زمام رب دی زه خداوام ولا اشرک بربی احد او زه نه شریکوم در خپل سره حدنا یو کس ولولا اذ دخلت جنتک ولنویلا اذ دخلت کلا چې ته ننوتې جنتک باغ ته دی قلت تا به ویلې وې ماشاء الله الامر ماشاء الله خبر هغه ده چې الله یو غواړي لا قوة الا بالله نشته د طاقت پنې کوي باندې مگر په توفیق د الله لا قوة الا بالله لا قوة على الطاعة الا بالله نشته د طاقت پنې کو باندې مگر د الله په توفیق
ان ترنی کو تماینیا انا اقل منک چې زه کمې ما استانه مالنا په مال کې و ولدا په بچو کې وعسى ربي نږدې ده چې زما رب به یوتیني مال راکړي خیرا بهتره من جنتک ستا د باغ نه ویرسل علیها او راوبلیږي په دغه باغ ستا حسبانا تیزه سیلۍ من السماء د بارانه وتصبح سعیدا زلقا نشي به دا میدان همواره او یصبح ماؤها یا بشي اوبه د دې باغ غورا جوری فلا تستطيع له طلبا بیا به تا طاقت نشي لرلی هغې لره طلبا د واپسۍ و احیط بثمره او ګیره وکړې شوله په میوو د باغ فاصبح یقلب پس فاصبح نشده یای سبا کو یقلب چې مګودلې کفیه ورغو لره علامه په هغه څه باندې انفق فیها چې خرج کړي په دې باغ وهي خاویة او دا باغ را پریوتی ولا عروشها علا عروشها په چتونو باندې ویقول ویل یا لیتنی های افسوس دی ما لره لم اشرک بربی احدا چې نه مې وی شریک کړی د رب سره احدا هیڅ یو کس نو ګوره الله ویا دنیا پرست سره چرته ګوره سترګې وروانړی او دین پرسته پریدیه د دنیا د قټیمیه ولم تکن له فئة الله وینوا د لره څه جماعت او ډله ینصرونه چې امداد یې کړی وی د من دون الله ما سوا د الله نه وما کان منتصرا او نو دا په خپله باندې بدله اخیستونکی هنالک الله ویا په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې الولایت لله اختیاره د یو الله الحق چې یقیني او رښتینی دی هو خیر د الله تعالی بهتره دی ثوابنا په بدله ورکولو کې و خیر عقبا او الله تعالی بهتره دی په اعتبار د انجام سره اوس دویم مثال بیانوي وضرب لهم ملای بیان کدیو لرا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا دای تحقیر ته اشاره کما ان لای په شان ته د اوبو دی انزلناه منګې راوورو من السماء د باران فاختلط به نبات الارض ګډ ور راوخیجیا په دې باندې شین کې د ځمکې فاصبح شیما نوشیدا حشیما وچ تادروه دیاه او لزی او اړیا راړیا دی لرا هواګانیا وچ خلپل تینا جوړش وکان الله د الله تعالی لا کل شیء مقتدر پارسی باندې قدرت لرونکي دا مثال مرکړی د انسان ګور الله ویا ولا نطفه ویلاړ د مور رحملا بیا فاختلط به نبات الارض بیا الله ویا را وختلا په دغه نطفه باندې شین کې د ځمکې شین کې ویا ځوان شولیا پیدا شولې وړو کې شولې بیا د ځواني تیرا کړه نفاصبح شیما بیا وچ شولې بوډا نو تدرو ریاحو بیا د اړی راړیا کله د بلډ پریشر او کله شوګر او کله تبا او کله یو بیماری بلا یو تر بلا وزا سي دی کله وي په غوږ مې دړ دی کله ویا ملا مې دړ کیا او کله وي په خې مې دړ کای نو خلاړ شین کې دا واګانې چې څنګه وي نو د قرنګیا ګورا ستام ځواني د الله وي وکانه الله د الله تعالی په ارسبانی قدرت لرونکي المال والبنون الله ویا مال والبنون او زامن زینت الحیات الدنیا دا خیسته د ژوند د دنیا دا بس سیا خیسته ډول دی والباقیات الصالحات او باقیا نیکینونه خیر دا بهتر دی عند ربک صدر پنیزات یو معنا د باقیات خونونه دی دوی معنا دا چې نه والباقیات الصالحات او باقیا نیک عملونه دا بهتر دی صدر پنیزات هغه څه دی حدیث کې راځي سبحان الله والحمد لله
ولا اله الا الله والله اکبر دا پکې دی. او عبدالله بن عباس و صدام سیوا کړی دی ولا حول ولا قوه الا بالله. چې کله دی وای غم ډیر شو کنه او غمجن یک، نو د الله پیغمبر ویا د جنت چابي د ځان سواله او جنت په کولاو که غم به ختم شي. کومه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، دا وی د جنت چابي ده. او علی رضی الله تعالی عنہ ویا لا اله الا الله والله اکبر والحمد لله ولا قوه الا بالله، دا ټول یو کلمه ده. او سعید ابن جبیر ویا باقیات الصالحات نه مراده پنځه منځونه دي. او فی ویا مرادنا کلام طیب دی، ښې خبرې کول. خیر دا بهتر دی عند ربک، ستا د رب په نزد باندې، ثوابنا په بدله کې، و خیر عملا او غوره او بهتر دی عملا په اعتبار د تمې او امید سره. و یوم نسیر الجبال، په کومه ورځ ده چې موږ به وچلو غرونو لره، و ترى الارض تبین الله ځمکه بارزه میدانه، دا بسیا میدان بیا. مفسرین وی فلیس علی شیء من جبل و شجر و بنا، نبا پدی باندې غر وی، نبا کانه بوټي وی، نبا آبادی وی. وحشرنا ملای من بار جمع کو دیو لرا، فلم نغادر من بپرینو د الله وی منهم د دیونا احدن یو کس. واوریدو علی ربک، پیش پکړی شي دی علی ربک استا پر ربانی، صفا صفونه صفونه بی. لقد جئتمون کما خلقناکم اول مره، دا خطاب دی هر یو، ټولو ته خطاب دی او کافرو ته. لقد جئتمون یقینا تاسو راغلیا موږ لره، کما خلقناکم ملای چې موږ څنګه پیدا کړي ویا، څنګه چې لای منګه پیدا کړی ویا، اول مره اول کرتی. نستا څو سفارشیانا، نه مال نه جامه نه بوټان نه څپلۍ نه ټوپۍ نه واسکټه، حفاتن عوراتن غرلا، ناسونت بیا پخیبله بیا او سرتور سر بیا. بل زعمتم ملای بلکې تاسو ګمان کولو، دا کافر ته خطاب دی خاص. الن نجعل لكم موعدا، چې هیڅکله موږ نه دی ګرځولی تاسو لره، نه دی مقرر کړی تاسو لره موعدا ځای د راجمع کېدلو، موعدا ځای د واپسیه. ووضع الکتاب، کې بښودلی شي عملنامې. فتر المجرمین، تبین یا جرم کوونکو لره، مشفقین یریدونکي بیا، مما د هغه څه نه فی چې په دې کې دي. ويقولون وایبا یا ویلتنا، هی افسوس دی موږ لره، ما لهذا الکتاب، څه شوي دي دې عملنامې لره، لا یغادرو نیده پریښیه، صغیرة وړه خبره، ولا کبیره او نه غټه، الا احصاها مگر راګیر کړې ده. ووجدو او دی به بیا موزي، ما هغه څه لره عملو چې دی وکړي دي، حاضره حاضره. دا وساجیا دلالت کیا په څه باندې، په ممری کارډ، چې څنګه ممری کارډ کیا اوس هر څه حاضر موجود یا د کال او د دوو د لس کالو، دقه رنګې ممری کارډ به ور واچیا، بیا به موزي الله ویا ما هغه څه لره چې کړي وي حاضره موجوده. ولا یظلم ربک احدا، او ظلم نه کیا ستا رب احدا په یو کس باندې. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. دویم ایسا د یو کما شپیتم نمبرات پوری، په دې کې رد کیا د شبهې دویم چار جناتو نه ده. بلغت الحیران کې ویا شیخ حسین علی رحمه الله ویا چې دا مخکې با جناتو وی، خلق با د جناتو نه یریدله چې دا منګه هیریا په خوب کې موږ لره، دی په منګه باندې کټون اړیا، نو دی با اصحاب تصرف ګڼله. الله ویا چې دا ضرر
دا عمل د شیطان، دا ستاسو د ګمراه کولو دپاره دی او شیطان سره علم غیب نشته. دا واقعه یې راوړله 5م کرت دی د دې واقعه. معال دا دی، دا مقصد دا دی، الله انجام ذکر کوي د هر هغه چا چې هغه د الله د حکم او د تابعدارۍ نه مخ اړولی. وإذ قلنا للملائکه، الله کله چې موږ وویل ملایکو ته سجده وکئ آدم ته، فسجدو سجده وکړله الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. کان و دا من الجن د پیرانو نه، دا د پیرانو نه. بعض ویا جن دا یو فرقه ده د ملائکو، او بعض ویا چې نه ابو الجنات. صحیح قول دا دی چې شیاطین چې دی دا د ملائکو د قبیلې نه نه دي. ملائک چې دي دا نوري دي او جنات دا ناري دي. ملائک الله د نور نه پیدا کړي دي او جنات چې دي نو دا د اور نه پیدا دي. سراج منیر وای دا ځان لدی. کان و دا من الجن د پیرانو نه ففسقان اوتلو، فسق په معنا د خرجا، اوتلو عن امر ربه د حکم در خپلنا. افتتخذونه علاوه آیا تاسو نیسئ د لره و ذریته و د بچو لره اولیاء مددګاران من دون الله زمانه ما سیوا وهم او دیا لکم تاسو دپاره دون دشمنان دي. بئس للظالمین بدلا، بدل الله ویا ظالمانو لره بدلا، اغه انجام د طرف د الله نه. بدلا من الله للابلیس و ذریات، بدل الله ویا ظالمانو لره غبدلا او دارنګي ابلیس لره او دا غي ملګرو لره. ما شاتو ملای منګه نه دی حاضر کړي دیو لره خلق السماوات پیدایش د اسمانونو والارض د ځمکې ته، ولا خلق انفسهم او نا پیدایش د خپل ځانونو ته. وما كنت او نمزا متخذ المضلين، نیون کیا گمراهانو لرا عزودا معاونا چې د دې شیطانانو گمراهانو نه مدد غواړم. ويوم يقول نادو شركائي الذين، او په کوم ورځ یقولو چې او به وی الله نادو آواز وکیا شرکائي الذين زما معبودانو الذين کسانو ته زعمتم چې تاسو به ګمان کولو. فدعوا ملای دی با آواز وکي دیو ته فلم یستجیبوا لهم قبول باله با ونکیا دیو لره. وجعلنا بینهم موبقا، او منگ با وگرزوا بینهم پا میند دیو کی موبقا زید حلاکت. موبقا نسمین مالک ویا یو کند د جهنم. ورأى المجرمون وی بنیا جرم کون کی النار وورک. فظنوا دی با یقین وکی انهم مواقعوها، یقیننا دیا مواقعوها دیا غرزیدون کی دی دیتا. ولم یجدو او بیا بنموزی عنها داغینا مصرفا زید اڑولو. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل، یقینا لای منگا بار بار بیان کړی دی فی هذا القرآن په دې قرآن کې للناس خلقو ته من كل مثل هر قسمه بیانونه چې خلق وته محتاج ویا. وکان الانسان او د انسان اکثر شین زیاد د هر یو چیز نه جدلا جګړه ماره. وما منع الناس یؤمنو او ندی منع کړي د خلکو لرا یؤمنو د ایمان راوړلو نه. اجاهم الهدى هر کله چې رالی دی ولرا قرآن. ویستغفروا ربهم او ندی منع کړي دی ولرا د بخلي غوښتلو نه ربهم در خپلنا. الا مگر دی خبره منع کړي دی ان تاتیهم چې راشي دی ولرا سنت الاولین طریقه د مخکنو خلکو د عذاب. او یاتیهم العذاب یا راشي دی العذاب قبلا مخامخه. وما نرسل مرسلین او منګه نلیږو لېږلې شوي انبیا الا مبشرین مگر دا زیری ورکیا منونکو لره ومنذرین او دا یرون کی دی نمنونکو لره
ویجادل الذین او جګړې کیا خلک کفرو چې کفر یې کړی بالباطل یا په باطله باندې لیدحضوا به الحق د دې دپاره چې زایله کي د دې په ذریعه باندې حق دینه واتخذوا او نیولي دي آیاتي زما آیاتونو لره وما او هغه څه لره انذرو چې دوی له پیره ورکولی شي هزوا په ټوقو اپسې څه کوه استهزا کوي څلورم زجر دی ومن ازلم څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چا نه ذکر بآیات ربي چې نسیات وله ورکړی شي په آیاتونو د ربه فاعرض عنها دا مخړی د هغې نه ونسیا ویر کړي دي ما هغه عمله قدمت یداهو چې لیږلي دي لاسونو د ده انا جعلنا علی قلوبهم ملای منګه ګرځولي دي د دې په زړونو باندې کنتن فردي ای یفقهوه د فوی د قرآن نه وفي آذان ملای په غوږونو د دیو کې وقرا درونوالی دی وان تدعوه ملایکو ته روبلې دیو لره الی الهدا هدایت ته فلن یهتدو د یا هیڅکله هدایت نه قبلیدن په دغه وخت کې ابدا همیشه دپاره وربک الغفور او رب ستا بخونکی دی ذو الرحمه رحمت والا دی لو یواخذهم کو چرته نیولی دیو لره بما په هغه ګناهونو کسبو چې دیو کړي دي لعجل لهم العذاب نو په تادی به یې ورکړی وی دیو لره عذاب په دنیا کې بل لهم بلکې دیو لره موعد وقت مقرر دی لن یجدو دی به هیڅکله بیا نه موزي من دوني ما سوا د الله نه موئله ځای د پناهي وتلک القرى الله دا موږ چې بیان کله دغه کلو والا اهلکناهم الله یې موږ هلاک کړي دي دیو لره لما ظلموا هر کله چې ظلم یې وکړو وجعلنا لمهلکهم او الله یې موږ مقرر کړی و د دیو د هلاکت دپاره موعده وقت مقرره مونځ ته تفریح وکئ یوې نیمې بجې پورې بېرته به یوه نیمه باندې شروع کوو دغه 25 منټه او 10 مونځ وکړئ